شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډیرو ګرانو په انسانیت مینو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې یو څو ورځې مخکې تاسو د الخیام په شیشه باندې د یونین کونسل خانپور د چارړي د یو بیوسه رور ویډیو کتلی و چې هغه اول د ډایبټیز د شوګر بیمار او اوس د کینسر په انیشل سټیجز کې دی او ډاکټرانو هغه ته د علاج لپاره د ډیرو پیسو خبره کړې وه، چونکې د هغه د کور حالات هم ډیر خراب وو او د کور حالات هم ډیر زیات په سختۍ سره چلیدل، نو هغه دغه پیسو هم نشو کولی. نو د الله تعالی ډیر زیات شکر ادا کوو چې د الخیام دغه ویډیو په وساتت سره اول زموږ د چکدرې ډیر ګران ملګري ډاکټر طارق عزیز د دغه ملګري سره د یوې میاشتې راشن او د 50,000 روپو امداد وکړو. د هغې نه پس زموږ د احساس فاونډیشن ملګري راغله او دغه ملګرو له راشن او 40,000 روپۍ نغدې ورکړل او نن هم په دغه سلسله کې یو ځل بیا په دغه کور کې ناست یو چېرته چې زموږ د مختلفو علاقو خلکو د مختلفو علاقو ملګرو د الخیام نیوز د ټیم سره 1,01,320 روپو امداد کړی دی. نو دغه امداد به دغه ملګري ته حواله کوو، خو د هغې نه مخکې ابو عیسی اظهار الله به تاسو ته ووایي چې دغه ډونیشن د کوم ځای نه راغلی دی، کومو ملګرو زموږ سره ډونیشن کړی دی. د ټولو نه اول خو زه د خپل ملګري واجد مشال شکریا ادا کوم چې د همیش په شانتې زموږ سره په دې کار خیر کې د وخت نه دی ولاړ دی او زموږ سره خپل د قیمتي وخت نه وخوباسي او زموږ سره په دې موقع باندې شریک دی. د دې نه علاوه زموږ اکرام ملګری د علاقې ډېر تکړه ملګری هغه سره هم په دې موقع باندې موجود دی. نو د عثمان رور دپاره دغه ویډیو شوي وه، څنګه چې زما رور ذکر وکړو ملګرو خو کافي تعاون کړی دی. زکات صدقات پیسې دي چې تاسو ته پته ولګي چې زموږ روپۍ چې ده دا به یو عثمان ته ورسېده. نو په دې کې اول زموږ د خانپور ملګری محمد لقمان چې د خانپور اوسېدونکی دی او دا وخت په ریاض نظیمه کې مزدوري کوي، هلته عثمان ملګري دپاره ډېره منډه والې ده او هلته خلکو کې خو تویناګانې کړي دي په دیرو کې. نو 250 ریال چې دي هغه له د جوبیل ملګرو ورکړي دي، ترباتن څه ملګري دي 250 ریال هغو ورکړي دي. د پېښور اوسېدونکی دی چې هغه هم په ریاض کې هلته خپل څه ورکشاپ لري، هغه هم دوی ته 200 ریال پورې ورکړي دي لقمان ته. 570 ریال چې دي نو دا هغه دي چې په 10 15 20 50 60 باندې راغونډي کړي دي. دا ټوټل چې دي نو 1270 ریال دي او په 41 34 کې دا بینک بدل کړي دي. نو د دې نه راځي 52,506 روپۍ دا مونږ ته د لقمان د طرفه د سعودي عرب نه دا ډونیشن شوی دی د عثمان دپاره. د دې علاوه زمونږ د اسلام آباد نه یو ملګري چې دی نو 20,000 روپۍ رالیږلي دي په جي پي حساب باندې او د خانپور یو ملګري 10,500 راکړي دي لاس په لاس باندې. د محلي په جومات کې د عثمان دپاره چنده شوې ده 8,910 روپۍ چې دي هلته راغونډې شوي دي. د تازه ګرام یو ملګري 5,000 روپۍ رالیږلي دي. د خانپور بل ملګري 4,500 روپۍ. د خانپور یو بل ملګری دی جنګو نه یو کس 200 روپۍ رالیږلي دي. نو دا ټوټل چې دي څنګه چې زما رور ذکر وکړو دا دي 1,01,320 روپۍ دي. نو دا به مونږ ستاسو په وړاندې باندې د اکرام په لاس باندې دا مونږ عثمان ته حواله کوو او د دوی شکریا هم ادا کوو چې په دې موقع باندې زموږ سره موجود دي. ډېره مننه. بس اکرام ته درخواست دی چې دا پیسې عثمان ته حوالې کړي. د الخیام نیوز د ټول ټیم زه ډېره شکریا ادا کوم چې د بېوسو خلکو امداد کوي او د عثمان چې په کوم بیمارۍ باندې پروت دی د دې لپاره کوم مسافرو ډونیشن کړی دی د هغو ډېره شکریا ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سره الخیام نیوز ته ډېره شکریا ادا کوم او کوم ملګرو چې زما سره امداد کړی د مسافرو ورونو یا د نور الله جل وعلا اجر ورکړي. زبان دیم بیواسا در تسوال کوم سبحانا در تسوال کوم سبحانا